نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله. مونږ او تاسو پرونی سبق کې د حروف مده او تعریف د هغه مفردات د هغه مرکبات د الله په فضل او کرم سره وي. نن به ان شاء الله مونږ سبق نمبر 19 او 20 وایو. په سبق نمبر 19 او 20 کې د واوی لین او د یای لین خبره ده. واوی لین او یای لین ته حروف لین ویل کیږي. صوت ویل کیږي حروف لین ویل کیږي. تاسو دا خبره زه اوس کوم چې د حروف لین ولې وای، خو د ټول ناول دا زده که چې وای سته وای سته آسان الفاظو کې چې کله واو ساکن وي او مخکې تی زبر وي، واو ساکن وي مخکې تی زبر وي، نو دې ته ویل کیږي واوی لین. ټیک شو جی؟ او چې کله یا ساکن وي او د یا ساکن نه مخکې زبر راشي نو دې ته ویل کیږي یای لین. ټیک شو جی؟ یو خبره خو دا شوه. دویمه خبره دا شو چې کله په ماشوم باندې مونږ دا سبق لولو نو تاسو ته بار بار د هر سبق په ابتدا کې ما دا یو څو خبرې کړي دي. یو خو دا چې شروع به د اعوذ بالله بسم الله نه کوو. دویمه دا خبر ما تاسو ته کړي چې هر نوی سبق به د زوړ سبق په مدد سره حل کوو. هر نوی سبق به د زوړ سبق په مدد سره. نو ګورئ جی چې تاسو کله حروف لین حل کوئ ماشومانو ته، مثلا تاسو ورته وایئ چې دا واوی لین دی، نو واوی لین به تاسو د واو مده نه جوړ کوئ. مثال په طور تاسو به ولیکئ با واو پیش بو، اواز دا شو. بیا به تپوس وکړئ دې واو ته څه نوم وایي، هغې به وایي چې واو مده، ځکه چې واو ساکن دی مخکې دې پیش دی. څه چې به ورسره کړو دواړه شونډې او پرې غونډه او د یو الف مقدار به یې راکاږو. اوس هغه ته یې پوه کړه چې د دې دا زبر ما دا پیش ما وران کو او په دې پیش په ځای باندې په باله پاسه ما څه وکړو؟ زبر وکړو. څه مې وکړو؟ زبر وکړو. اوس د دې واو نوم هم بدل شو او جوړې هم بدل شو، روان هم بدل شو، ادایګي هم بدله شوه. څنګه؟ داسې هغه و با واو پیش بو او دا دی با واو زبر بو، د هغې نوم و واوی مده او د دې نوم څه دی؟ واوی لین. څه؟ واوی لین. نو واوی لین او یای لین دې ته ویل کېږي چې واو او یا ساکن او مخکې ته څه وي وروره؟ زبر وي. ښه، په دې باندې تاسو پوه شوئ. بله خبره په دې کې اهمترین دا ده چې دې ته لین ولې وایي. خبره یاد ساتئ، دې ته لین ورته ځکه وایي. لین په عربی کې په معنا د نرمۍ سره، د اسانۍ سره، د سهولت سره راځي. او دا حروف چې کم دي دا هم د خپل مخرج نه انتهایی په سهولت سره، انتهایی په نرمۍ سره، انتهایی په یسر او په اسانۍ سره څه کېږي؟ ادا کېږي. ځکه ورته څه نوم وایي؟ حروف لین ورته وایي. ځکه ورته څه وایي؟ لین ورته وایي. دې خبر باندې تاسو ټیک ټاک پوه شوئ جی؟ بالکل آسان. باو تاو ایدیکم ایدیکم بالکل په سهولت سره ادا کېږي. ټیک شو جی؟ لین ورته ځکه وایي. اوس ګورئ جی یو څو خبرې تې لږ غونته کې د سبق نه هټ کر کوو د فایدې دپاره چې کله دا حروف لین په قرآن کریم کې مونږ ته راشي، لکه مثال په طور باندې علیهم مونږ ته راغی، علیهم کې یای لین، یا په خوف کې مونږ ته واوی لین مخې ته راغی. نو دا به یاد ساتئ چې کله مونږ دا حروف لین ادا کوو نو دا به صرف او صرف په نرمۍ سره وایو. ما څه ووایي؟ صرف او صرف په څه سره به وایو؟ په نرمۍ سره به وایو. په دې کې به تاسو دا خیال کوئ چې کله د دې دا تاسو د مخکې سره میلاو وایئ. څه وایئ؟ میلاو. وصل چې ورته مونږ وایو میلاو. لکه خوف لا ریب علیهم په لین باندې تاسو وقف نه کوو، یا بالفرض تاسو پې وقف هم وکړو، وقف پې هم وکړو. لکه مثال په طور لو یا تعالو یا نور داسې مثالونه چې تاسو په حرف لین باندې وقف وکړو او د دې نه وروستو ساکن حرف نو. ما څه ووایي؟ د دې نه وروسته ساکن حرف نو، نو هم دا به صرف په نرمۍ سره وایه، مد به پکې نه کوئ. دا به صرف په څه سره وایې؟ په نرمۍ سره وایه، مد به پکې
نه کوي هلکه تا په خبره باندې پوه نه شوئ یو ته بیا دوباره وایم غوږ ورته کېدوئ کله چې حرف لین راشي او دا تاسو ته مخکې سره میلاو وایې نو صرف په نرمۍ سره به یې وایې ټیک شو جي یو دا خبره دویمه خبره دا ده چې دا تاسو په دې باندې وقف وکړو څه وکړو وقف وکړو خو د وقف په حالت کې د دې نه وروستو ساکن حرف نه و راغلی نو بیا پکې هم صرف نرمي کوئ مد پکې بیا هم نشته دا خبر یاده شو تاسو ته بھائی الکه دا خبر یاده شوه دا به تاسو په تجوید کې لاس تر کوي ګورئ ښه یو دا خبره اوس ګورئ چې که د دې حرف لین نه وروستو وقف تا وکړو د دې نه وروستو د دې وقف د وجې نه یو ساکن جوړ شو مثال لإيلاف قريش شين ساكن شو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فا ساكنة شو فليعبدوا رب هذا البيت تا ساكنة شو يا خوف جوف وس ګورئ په دې کې غټ مد هم کولی شي درمیانه مد هم کولی شي او وړوکی مد پکې هم کولی شي خو یاد ساتئ چې وړوکی مد پکې غوره دی سره وړوکی مد پکې فليعبدوا رب هذا البيت یا وآمنهم من خوف لن مد درمیانه مد هم کولی شي خوف لږ غټ مد هم کولی شي خوف دا هم کولی شي خو غوره کم یو دی وړوکی مد دا خبره یاده شو جي بله خبره په قرآن کریم کې دوه ځایه د یای لین نه وروستو ساکن حرف راغلی دی یعنی سکون راغلی دی او په هغې کې چې کوم دی وړوکی مد کول نه دي پکار غټ مد پکې کول پکار دي دوه ځایه دی په پوره قرآن کې هغه کم ځای دی كاف هايا عين صاد عين دلته کې د یا نه وروستو د یا لین نه وروستو نون ساکن راغلی خو په دې کې به وړوکی مد نه کوئ بلکې په دې کې به څه کوئ غټ مد به کوئ ټیک شو او دویم چې کوم دی په 50مه سپاره سورة الشورى عین سین قاف په دې کې چې دا عین دی نو په دې کې هم په دې یا لین کې به کم مد کېږي اوږد مد پکې کېږي په دې کې وړوکی مد هغه نه دی پکارو دې باندې تاسو ټیک ټاک پوه شوئ جي ښه دې ته د تجوید په کتابونو کې مونږ عین مریم او عین شورا وایو عین مریم انشاءالله تفصیل به تاسو ته د مد په قسمونو کې د هفتې په ورځ بیا مختصرا بیانوم انشاءالله تعالی الله توفیق راکړي که ژوندي وکړي خیر دي ښه د سبق هدایت دا دي اولنۍ خبر تاسو ته بار بار کوم چې خپل انداز به نه بدلوئ همیشه دپاره ماشومانو ته سبق په چستۍ چابکدستۍ سره که بالفرض د ماشومان د مخکې ځان بیمار کو نو ماشومان ته پوه شه چې په دغه ورځ دغه ورځ خرابه شوه یا د هغو ته و چې زورور جو لږ تکلیف ته په سر دړلی جو هغو بیا راجمع شي جي قاري صاحب بوله بل مثلا که ته 50% ناجوړی چې کور ته ځي 90 ته رسېدلی وی داسې یې که نه جي نو په چستۍ چابکدستۍ سره به سبق وایي اگر که تاسو ناجوړی یې ځکه لږ وخت سبق انداز به نه بدلو انداز به د سبق نمبر 1 دی په کم انداز کې په کم جوش جذبې سره پړاو کړی اقا جوش او جذبې سره سبق نمبر 28 هم پړاوه ټیک شو دا د یو مستند او د یو ښه مدرس وصف او صفت دی بله خبره دا ده په کار دا چې د مدرس سره هر ټایم لختوکی موجوده وي چې دی په بورډ باندې هغه ګرځوي دا په هدایتو کې دي بل اهم ترین خبره دا ده چې مدرس او استاد دی به طلبه کرامو ته د هر سبق سره څه نصیحت کوي نه په اول کې ویلو تاسو ته بلکې ما دا هم ویلو چې دا ماشوم کوم چې ما ته ناست دی تا ته ناست دی دا در روان وخت ډاکټر دی انجینیر دی پروفیسر دی کمیشنر دی څه دی چې ته د داسې تربیت وکې او داسې دینی ذهن ولا جوړ کې او داسې اخلاق ولا جوړ کې او داسې ول د عباداتو شوق پیدا کې داسې ورسره د مور او پلار
د حقوقو یو درد پیدا کی او داس ورته د معاشري د رحم یو درس دل ورکی چې د کله مختلفو شعبو ته لاړ شي او د بیا په پوره معاشره باندې سوي رحم کوونکې د مور او پلار د پاره درد سر نه جوړیږي بلکې د هغو د پاره نور عین جوړ شي څه جوړ شي نور عین جوړ شي او دغه شان د هر مسلمان د پاره مرهم جوړ شي او د هر مسلمان سره په ښه طریقه باندې هغه د پیش کېدو صلاحیت دی لري زموږ استاد زموږ ته وی چې کله د دې مدرسې د دې جزیرې نه دا ماشوم د دنیا سمندر ته ارتاو شي چې دله بیا لامبو ورځي دله بیا لامبو ورځي د داسې اخلاق د داسې خوی د داسې بهترین الفاظ د الفاظو چوناو د ده کړه وړه چې هغه بلکل معاشره ځان ته قبلی معاشره ځان ته قبلی نو یو دا چې مدرس طلبه کرامو ته د نصیحت کولو سوي عادي وي او زیات توجه چې کم دی هغه د وخت په قدردانۍ باندې ماشومانو ته خبره زیات پکار ده د سبق په دوران کې او زیات توجه چې کم دی سبق په اهمیت باندې سبق څومره اهم چیز دی په دې باندې زیات خبره پکار ده او کله کله چې کم دی یو داسې یو خارجي موضوع چې هغې کې مثلا د روټۍ خبره شوه چې روټۍ به داسې خوري یا د مانځه خبره شوه د اودسه خبره دا پکې هم چې کم دی پکار وي انشاءالله په دې خبرو به موږ او تاسو د عمل کول کوشش کوو چې ښه مستند مدرسین انشاءالله موږ او تاسو جوړ شو